أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم منافقان والذين وقسانوا في قلوبهم داغي بزرونو کې مرض بیماری دا نو دا د منافقینو غلشکر طرف ته اشاره ده. دوی ویلي منافقینو مدینه ولا چې دالی ونی شوی دي نور سره اصله هیڅتا او نور سره مالشتا نه بلتشتا او زی او ابو جهل سره جګړه کوي او دا مجنونان دي دی باندې جنون راغله د مذهبي شدید العقاب په دې وخت کې دې سزا ته اشاره ده. نه جی زی اریګما په دینه مراد د هغه یې نه ده چې کوم بنیاد باندې کافر شوی دی. دا فرشتي ولیدي د دې سزا ته اشاره ده. نو چې کنه دې سزا خو آسان نه ده. یو دویمه خبره ده تاسو چې کوم وایي د دروغ ویلي نو کده یې دې خو زبا هغه د آدم علی السلام ملګرتیا نه کوله او یا به اوس کوله نو دای هم دروغ ویل دي سره په ملګرتیا کې دای هم دروغ ویل. دا خبره په خپل کې دام صحیح ده. هر کله چې ویلي منافقان او هغه کسانو چې دغه بزرونو کې بیماری ده غر هغه مغرور کړي وو دوکور کړي وا ها اولئ دویتا دینهم دین د دوی و من يتوکل سوک ځان اوس پر الله فلا تعالی باندې فإن الله بشکل تعالی عزیز ذرور د حکیم خاوند حکمت ولره. ولو ترى کچری ته وګوري اذ هغه وخت کې يتوفى چې مړکې روحونه اوباسي الذين دغو کسانو کفروا چې کافران دي الملائکه فرشتي یضربون اغي وحي گزارونه ور کوي وجوههم مخون د دویتا وادبارهم او پسټونو د دوی وذوقو او دا فرشتي ورته وایي چې اوسه کوي عذاب الحریق عذاب سو زون کې ذالک دا بما په سبب د اغا قدمت چوڑان دي لګلې ده ايديکم لاسونو تاسو د فرشتي ورته وایي دا سزا تاسو دا وهل تاسو دا سختی کول وان الله وبشکل تعالی ليس ند بالظلام من ظلم کون کې للعبید په بندگانو باندې کذا ابي آل فرعون اغه حال د دوی په حال د فرعونانو والذین او کسانو من قبلهم چې دین مخکیو یعنی حالهم کل حال د دوی په شان د حال د فرعونانو والذین او کسانو من قبلهم چې دین مخکیو کفروا اغه انکار کړو بی آیات الله د الله د آیاتونو فاخذهم الله بأوني والدوی الله تعالی بذنوبهم بسبب د گناهونو د دوی ان الله بشکل تعالی قوی ذرور ده شدید العقاب سخت سزا ورکون کړي. ذالک دا بان الله ذکر الله تعالی لم یکون نده مغیرا بدلون کې نعمتن د نعمت انعمها کم چې الله ورکړي وی علی قوم په چې قوم باندې حتا ترغه وخت پوری یغیرو شاغی بدل کی ما اغا بانفسهم په خپل ځانونو باندې الله چانه نعمت نه اخلي ترڅو پوری چې دا قوم په خپل دغه نعمت ناشکری ونه کی او ټول نه شکر د الله عبادت ته. وان الله بشکل تعالی سمیع اوریدون کړي علیم او په هده کذا بآل فرعون ان حال د دوی په شان د حال د فرعونانو ده. دا معنا د کاف د تشبیه لپاره ده کنه او دا لفظي معنا عادت ده یعنی عادت دوی په شان د هغه فرعون ده څنګه بچي هغه د خپل پیغمبرانو نه او د خپل مشرانو انکار کوو هم د کرنګي دوی هم کوي څنګه بچي هغه مړ کول هم د کرنګي دوی هم کوي. والذین واکسان من قبلهم چې دوی نوړان دیو کذبوا او دروغ غنل بیاات ربهم آیاتنا در بخل فاهلکناهم بمغه هلاک لدوی بذنوبهم بسبب د گناهونو د دوی واغرقنا او موږ غرق کړل آل فرعون سره د قومه فرعونیان آل فرعونیان یعنی قوم د فرعون وکلنا دا ټول کانوا ظالمان ان بشک شر الدواب دیر بد سا اغستن کو کې عند الله الله پنځ باندې الذين خلق دي کفروا چې هغه کفر کړو
کافران دي فهم بذوي لا يؤمنون ایمان نراوړي الذين كسان حتا چې وعده کړی دتا منهم د دوی سره ثم بیا ينقضون دوی ماتای عادهم وعده خپل فی کل مره فهر ذل کې وهم او دوی لا يتقون ان یریږي دا هغه موعده ته اشاره ده چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه تراغه او دا هغه بقدا نوم میثاق مدینه کې خودو او د نږدې قبایلو او د يهوديانو سره کې خودي هغه طرف ته اشاره ده باغی کې یو داوا چې خپلو کې به امن کې وسیبو دویم دا چې بار نه حمله وشي دفاع په شریکه کو دریم دا چې کم خرج کیږي هغه هم شریکه کو څلورم دا چې که فیصله د رسول الله صلی الله علیه وسلم تراشي نو منل په ټول باندې لازم وي بیا پنځم دا چې کافرو حمله وکړه یعنی قریشو نو دا هغه مقابله په خپلو کې یو بل سره ملګرتیا کو او هغه سره به ملګرتیا څوک نه کوي چې هغه کله راشي او دا شپږ باقاعده موغوي فیصله وي دوی معاهده و چې کوم کړی و او شپږم دا و چې کله موږ خپلو کې جګړه راشي یا تنازع راشي نو فیصله اختیار بر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حاصل وي فاما تثقفنهم باركلا كتبيا مومي یعنی مخامخ شي فی الحرب په جګړه کې فشرد بهم نو اوسغلوا په دوی باندې من اغزوک خلفهم دا لفظم ګران دی د مانم ګران ده فشرد بهم نو اوسغلوا دا لفظي معنی د دې داسې ده اوسغلوا په دې ذریعہ سره هغه کسان من هغه خلفهم چې دین اورستو دي نو څه مطلب شو دې ذریعہ سره هغه خلک وې راو چې هغه دین اورستو دي یعنی دې ته داسې سزا ورکا چې هغه سزا د نور خلقو ته باعث د عبرت جوړ شي نور خلقو ته باعث د عبرت جوړ شي دا معنی دا مطلب دی لعلهم دې لپاره چې دوی یذکروا نصیحت حاصل کی و اما تخافن کچیرتی یریږي من قوم د هغه قومنا یا د قومنا خیانتا د خیانت کولو د معاهده فمبز نو بس وغرزوا الیهم دوی طرف ته علی سواء ان په برابرۍ په بنیاد باندې یعنی دا معاهده په پټه مخ ختمه وا د دې اعلان وکړي او ورتوای بچ دا معاهده طرف نه ختمه ده ان الله بشکل تعالی لا يحب الخائنین من انکای خیانت کوونکو سره ولا يحسبن الذين غمان دین کوي کسان کفروا چې کافران دي سبقوا چې کني دي شول وړاندې شول کامیاب شول انهم بشکدوی لا يعجزون مونږ نشي عاجز کوله واعدوا او تاسو تیارې وکي لهم دوی د پاره ان په مقابله د دوی کې مستتم تمره کی طاقت رسي تاسو من قوت د طاقتنا ان دې خلاف کې تمره چې تاسو وسرتي اسلحه جمع کوي تیارې کوي ومن رباط الخيل او تیار اسنا تیارولو د اسنونا ترهبون چې تاسو يروي به باغې سری سره عدو الله دشمنان د الله او عدوکم او دشمنان خپل واخرین ذن نور من دونهم چې لا علاوه د دوی ندي لا تعلمونهم چې تاسو نه پیژنئ الله ولا تعالی يعلمهم دی پیژنئ دلته دا ترهبون به عدو الله او عدوکم کې چې کوم خبره پراته ده داغه مراد ده چې تاسو مخکې نه تیارې د جګړې کوي تربیت کوي د نوجوانانو لکه څنګه چې د قومونو فوجونه دي لکه څنګه د پاکستان دی وغیرہ تاسو تیارې کوي ټمبه مو جوړ کو تاسو نور وغیرہ 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 اصلي جوړوي نو د دې دغه جوړول دا به تاسو ته ذریعہ جوړ شي د دشمن د یری او تاسو ته بسره د دې نوبت تخیږي نه چې تاسو خپل کې وجنګيږئ نو دا د دې آسان مثال دا چې کم کار په خلیت یو لکیږي هغه په خو ته یو نه کیږي چې کم کار بیا په خو ته یو لکیږي هغه په وینه ته یو بیا نه کیږي نو که تاسو د اول نه د خلیت ځان نو بسئ نو تاسو نه تاسو دشمن یریږي تاسو باندې باندې حمله نه کوي او چې تاسو حمله کوي نو دومره قوت به تاسو سره یې چې هغه باندې مقابله نه کوي ټول سورتونه رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل کې موجود وو چې کله دوی په مکه حمله وکړه 8000 کسانو هغه کې یې راغله او جګړه ونه شو او مکه فتح شول لکه تیارې شوی او دغه نه مخکي تیارې شوی وما تنفقوا او سم چې خرج کوي تاسو من شین د تشینا فی سبیل الله د الله بلا رکی یوفا پورا بدل کړي شي یعنی بدل به تاسو ته پورا درکړي شي الیکم تاسو ته وانتم تاسو باندې لا تظلمون ظلم نه کیږي یعنی داغه په بدل کې به حق تلفی نه کیږي وان جنحوا کچری دوی مایل شي لسلم د جوړه طرف ته صلاه یعنی کدی پیغام در کې د جوړي فجنح نو تم مایل شه لحد هغه طرف ته وتوکل او دانس پر علی الله بلا تعالی باندې بیا یریګه ما الله باندې دانس پر
انه بشک آغا هو السمیع العلیم ومغوردن کے وپوہ دے وَإِن يُرِيدُ كَچِلِدُ إِرَادَوْ کی ان يَخْدَعُوكَ داچ دُقدر کی تاتا فَإِنَّ بشک حسبک اللہ کافی دیتا سرا اللہ تعالی دا جوڑا بیام ضروری دا کتے یریگی نو اللہ بتا سرا ملگرتیو کی بیا وهو الذي لا غزات ايدك چې طاقت درکړه دیتا تا بنذری بقبل مدد سرا وبالمؤمنین او بمؤمنانو ذریعہ سرا تاډلې جوړ کړی دا والف او بیا مینا واچ ولا بین قلوبهم د دې بزرونو کې لو انفقت کچیرتا خرج کړي وې ما هغه فی الارض چې بزمکه کې دي جامعین اټول کړه ټول دیم لګولې وې ما الفت بین قلوبهم نتامین نشوا چولې د دې بزرونو کې ولکن الله لکن الله تعالی الف مینا واچ ولا بینهم د دې پمنس کې انه بشکاغا عزیز زورور ده حکیم خاوند حکمت ولده یا ایها النبی اے پیغمبر حسبک الله کافی ده تا د پاره الله تعالی ومن اتبعک او هغه څوک چې پیروي کړی داستا من المؤمنین د مؤمنانو یا ایها النبی اے پیغمبر حرض المؤمنین علی القتال تیاروا تربیت ورکوا ترغیب ورکوا علی المؤمنین مؤمنانو ته علی القتال په جګړه باندې اغي تیاروا اغي تربیت کوا اغي ته دعوت ورکوا اغه ته د جهاد کانفرنسونه قائم وا اغه ته پرجوش خطبه کوا امړي ته جوړ نه کی چې ګړې بيزي ته جوړ کی چې بیا څوک ورته کوته غروال جوړ دی هيا نو باغې دې سيسي دنن توازن مونږ یو کنه مخکې نه مړي کو وا مړي کو مونږ دې بورډ کې اوسېدو ته نو مینا خلما ناغه ځکه استاد چې کوم هغه مسلسل د جهاد مخالفت کو او هغه ګروس مخالفت او جهاد پاکستان ټول ملګری نن سبا جهاد لګران ځکه چې ټول خلک الټه دي او ډېر خلک دي چې امریکای سره په جنگ کې لګیا دي امریکای سره جهاد خبره کومه ګوري ناغه سره بهر لغه وخت دروس خلاف نو د هر تقریر کې د جمعې هر دغه کې مخالفت کو سو اقراغه مخامخ مون سره بورډ دفترو هغه بورډ کې یو ټورنمنت قائم شو هغه ټورنمنت کې چې ناکیان باقاعده غي مقابله وي او دا نوجوانان وغیرہ براتل دغه تماشا به کوله وغیرہ دی بد حال وډیر یو بدترین حالو نو دوی ور جمعې تقریر وکړو امد چې دا تاسو وکړه چې تاسو کې غیرت نشته او تاسو نوجوانان دی او تاسو را پاسینا او دلته ګوري دا خځې ګډیږي او دا نوجوانانو تر راځي او تاسو ما سره ملګری شي دا ټول خلک داسې ناس هغه بیا وای نو موږ والد صاحب عالم دین هم ولا تعالی ډېر لوی جرأت هغه ور کړو نو دیو تور پاسې دوه د په منبر باندې ناس نو دیو دمغه والد صاحب سپینګری معلم وای بیوقوفه دا څوک کړه دا خلک ته مړکل او اوس ورته وای را پاسي نو دا مړي په یو تقریر کې تر پاسي نو کته مخ کې ندی په جهاد او په دې اهمیت او په دې کار کوي کړی وي نن بستا اشاره نه و چې دې بل شي ختم کړی نو ته مخ کې نه خلک دینه وبسا او بیا ورته وای نه الله وای پیغمبر ته حکم کړی دی چې خلکو کې دا جذبه او دا اهمیت او دا احساسات او دا جذبات د اسلام په حمایت کې د کفر په مخالفت کې دا کوا چې کله مقرره دي چې به تا د باغی وخت کې د دې ضرورت نه وي چې هغه ذهني تور باندې تیارای چې هغه ذهني تور باندې مخکې نه تیاری دي خبره ته نحرض المؤمنین علی القتال راوچت کا مؤمنان په جنگ باندې ان یکون کچری وی منکم استاسنا 20 اشل کسان صابرون صبر کون کی یغلبون غالب بشی 200 په 200 کسانو دانو باندې حکم او دا بیا منسوخ شو ایک نسبت شو لسو ایک نسبت شل مومنان وی او 200 کافر وی نو جګړه بخامخه کوي ایک نسبت 10 کې باغه جګړه خامخه کوي و ان یکن منکم کثیر استاسنا 100 سل یغلبون غالب بشی الفن بزر باندې من الذين ذو کساننا کفروا چې کافران دي بانهم ذک چې دوی قوم داس یو قوم دي لا يفقهون چې هغه نه پوهیږي دا آیت منسوخ شوه ده او د دې ناسخ ورپسې دا آیت ده الان اس کے خففا کمے اکڑو اللہ تعالی عنکم تاسنا وعلما او پتہ دا اللہ تعالی تا ان چ بشک فیکم پتاسو کے ضعفا کمزوری را غلدا فایکن بکچری وی منکم تاسنا 100 سلکسان صابرۃ صبر کون کی یغلبون غالب بشی 200 په 200 باندې ایک نسبت دو حکم پاتې شو یعنی کدا سی جګړه دا چې ستا تعداد د مسلمانانو 1000 کافر 2000 دی نو jihad بکای بیا بنه پردي او کدا نه زیات ته نبی تاسو جواز ته نه کولو اگر هغه بهتره نه ده خو جواز یې تشتا
و ان یکم منکم کچریوی استاسنا الف زر کسان یغلبون غالب شي الفین په دو زرو باذن الله په حکم د الله والله ولا تعالی مع الصابرین ملګری د صابرانو ده ما کان ندی مناسب لنبی د پیغمبر د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنگ بدر کې 70 کسان قیدیان اونیول دی باندې مشوره جوړه شو چې دې سره څه کوو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه پښتنه وکړه هغه نرم سره وړي زیاته هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ترای ورکا چې مسلمانان کمزوري دي او مدینه کې تکلیف ډېر ده مونږه بدا کافر پریږدو په دې کافرو په مقابله کې به فدیه واخلو دا راي رسول الله صلی الله علیه وسلم هم وا عمر رضی الله عنه پښتنه وکړه هغه ورته چې نه فدیه نه الو مړکوي او هر کس به خپل خپلوان مړکی عقیل به علی مړکی او زب فلانه مړکما زوکلا وغیرہ وغیرہ دا به مړ کوی دا ختم شي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق رائے ته ترجیح ورکړه په همدې باندې فیصله وکړه 4000 روپۍ په یو سړي باندې کې خدای ٹھیک شو الله تعالی د آیاتونو نازل کړل چې دا تاسو کار نه و د فدیه مجبوره صدا کار نه و او د مقابله کې د دې زور ختمول پکارو لکه دا جګړه وحی د فرقان بنوم باندې هغه ته اشاره ده او ابوبکر صدیق رضی الله عنه او بخاری شریف کې دا مسلم شریف کې کوم حدیث ته هغه کې دا عمر رضی الله عنه په خپل بیان کوي چې ځکه بیا سحر راغلم نو دا ټول شاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه او ډېر په درد سره شاړي ډوړه ما پښتنه وکړه څه چل شوی دی یا رسول الله تا خبره ته پیښه شوې ده هغه ما اور دومره نږدې ولیدو لکه دا ونه او ستاره تعالی تعالی اهمیت ورکړو زموږ راي تعالی تعالی اهمیت نه ورکړي ولا بچ کو دا ورنه او بچي ولې کړل دا خبره جواب راځي ما کان لنبی ندی مناسب پیغمبر د پاره ان یکونا دا چې وی له د پاره اسرا کېریان حتا درغه وخت پورې یثخنا چې غلبه مومي یعنی خو غالب شي قوت حاصل کی فل ارض پزمکه کی تريدون تاسو غواړی عرض الدنيا مال د دنیا او فائدہ د دنیا والله ولا تعالی یرید غواړی الاخرت اخرت والله ولا تعالی عزیز ذو ورد حکیم خاوند حکمت ولده لولا کتاب کشرش لیک شوی نه وای دا لیک دي شو چې الله دې معاف کړل دا درې توجیهات مفسرین کړی یو دا چې دا فدیه حلال وا نو دی وجنه حلال شي چې عقل نو سزا خو نه ورکړي الله تعالی ویم دا چې دا ټول بدر ول مجاهدین نو بدر تعالی تعالی وعده کړی چې نه معاف کوم دریم دا چې په خپل کې موجود رسول الله صلی الله علیه وسلم او دې معصوم ته الله تعالی سزا نه ورکړي نه غنه ګناه کیږي او الله فیصله مخکې نه کړیو نو کدا فیصله الله کړی نه وای من الله اذا الله طرفنا سبقا دوړان دینا لمسکم رسدل به تاسو ته فيما فاغه معامله کی یا باغ شي کی اخستم چې تاسو واغستا ان فدیا عذاب عظیم عذاب لوی فکلوا بسخری یعنی بس وسی اخری مما دا غنمتم چې غنیمت واغستا سو حلال دې طیبا او پاک واتقوا الله ويرجد الله تعالی نا ان الله بشکل تعالی غفور الرحیم معافی کون کې مهربان دی کومره لوی دې باره کې ډېر لوی خبره کې دی شي دا اهمیت اصل کې الله تعالی هغه نظام ته ور کوي او دې نظام لپاره د دې د غسرداران او د دې لري کول ضروری وو دغه چې نظام غالب شي هغه نظام غالب شي یا ایها النبی اے پیغمبره قل او آیا لمن اغچاتا فی ایدیکم چې تاسو بلاسونو کې دي منل اسرد قیدیانو نا عباس درې کسان بوج ور باندې راغی دغه چې دې مالدار او 4000 فی کس هغه فدیه وا نو ته ویلې ته بدرې کسانو ورکړي یو بخپل ورکړي او یو بس رسول الله صلی الله علیه وسلم داماد ابو العاص دته په ورکړي د عقیل به هم ورکړي نو دې پریشان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې زه حالات شم ما باندې غړ بوج راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې روغون ته ورته وخت کې ویلي چې ستا پلانې دي چې مال پټ کړي ده هغه او دای چې ته پته نه و هیڅوک خبر نه و زه حیران شو وای تا دا چا ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وای او عباس رضی الله تعالی عنہ نبی پیغمبر اسلام ته فرمایل هغه ذات ویلي چې علیم هم ده او خبیر هم ده نبی هغه باندې هغه راغله ان يعلم الله کچری او پیژنی الله تعالی پته ولګي الله تعالی فی قلوبکم تاسو بزرونو کې خیر نیکی دا یؤتکم ندرب کی تاسو ته خیرن ډیر خ مما دغنا او خزا چې واغستل شو منکم تاسو نه ويغفر لكم او بخنبو کی تاسو ته چنانچہ عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما تعالی د په بدل کې ډیر زیات مال بیا راکړو هغه وخت خو مسلمان نه و کنه والله ولا تعالی غفور بخل کے رحیم مہربان دے و ان یریدو کثیر دی غواړي اراده وکي خیانت زکات سره د خیانت کولو فقط پتا کی سره خان دی خیانت کړو الله تعالی سره یعنی په حقیقت کې خدای الله سره خیانت کړی دی
من قبل دین وړاندې فامکنا بیا هغه تاسو ته قوت درکړلو منهم په دوی باندې د دوی نه په دوی باندې والله ولا تعالی علیم فواد حکیم خاوند حکمت ته ان الذين بشکا کسان امنوا چې ایمان راوړل دي وهاجروا هجرت کړل دي وجاهدوا جهاد وکړو باموالهم بخل مالونو سره او انفسهم بخل ځانونو سره په سبیل الله د الله په لار کې والذین کسان او چې دې ورکو پناه ورکړه ونصروا او امداد وکړو اول دلا د مهاجرو دویم ډله د انصارو د مدینه ده چې دې ورکړه اولایک هم دغه خلک دي بعضهم ځنه د دوی نه اولیاء او بعض دوستان د ځنو دي والذین کسان آمنوا چې ایمان راوړل دي ولم یهاجروا هجرت کړي نه دي مالکم نشتا د پاره من ولایتهم داغید دوستینا من شی انت شی حتا ترغه وخت پورې یهاجروا چې هم هجرت وکي و ان استنصروکم کچری مدد غوړی تاسو نه په دین په دین کې د دین په باره کې تاسو نه څوک دوستی وغواړي مدد وغواړي فعليكم النصر نو تاسو باندې مدد کول دي الا مگر علی قوم چې تاسو په یو قوم باندې بینکم و بینهم تاسو دا غیب من کې میثاق معاهده وی مثلا یو کافر قوم دی هغه ځکه مسلمانان دي ال د مسلمانانو نه امداد او د چې امداد وکړي نو الله و امداد بخامخا کوي د کافر قوم په مقابله کې خو کله د کافر قوم سره تاسو معاهده کړی وي نه بیا بنه کوي معاهده ته اولیت حاصل وي معاهده ته اولیت حاصل وي والله ولا تعالی بما تعملون بصیر تاسو په عملون باندې لیدون کړي بنا ده والذین وکسان کفروا چې کافران دي بعضهم زنه د دوی نه اولیاء او بعض دوستان د زنو دي الا تفعلوه کچیر داسي او نکړو تاسو دوړو کارونو ته ګور اشاره ده یو اشاره د مسلمانانو امداد کول دي که امداد مو نکړو دویم د معاهده پیروي کول دي پاسداري ساتل دي کله دې پاسداري مو نه ساتله تكون نشيب فتنه فی الارض پسمکه کې او فساد کبیر لوی دغه چې په جهادونو یا په جګړو کې اصل فیصله خود اختیار الله سره ده یعنی که الله اوس غواړي زموږ د دشمن ته شکست ورکړي نو الله د بار څخه رانه ده دا صرف زموږ آزمائش ده موږ د خپل آزمائش کې کامیاب شو الله به دا فیصله وکړي او اسانه ده الله تعالی ته والذین وکسان آمنوا چې ایمان راوړل دي وهاجروا هجرت کړل دي وجاهدوا جهاد کړل دي په سبیل الله د الله بلاره کې والذین وکسان او چې ځای ور کړل دي ونصروا او امداد کړل دي اولئک هم دا کسان هم المؤمنون دا مؤمنان دي حق پر اشتیا سره لهم دوی لپاره مغفرت بخنه ده ورزق او رزق کریم د عزت ولا او دا الله تعالی ثابت کړل زموږ په هر جهاد کې والذین آمنوا چې ایمان راوړل دي من بعد ورستو وهاجروا هجرت کړل دي وجاهدوا جهاد کړل دي ما کوم تاسو سره فاولائک بسمدا کسان منکم تاسو ندي یعنی که ورستو راغله هجرت وکړو نو دا تاسو ملګری دي واول الارحام بعضهم اولا ببعض او د خپلوالي خاوندان درشتو دا اول درجه لري تاسو ته په مقابله د دې دوستانو کې چې د مهاجرو او د انصارو وا پس کې په میراث کې میراث بودی ته نه ملاويږي میراث به تاسو رشتہ دارانو ته ملاويږي سورۃ النساء کې راغی تفصیل بیان شوی دی فی کتاب الله په کتاب د الله کې ان الله بشکل تعالی بكل شیء علیم پرچ باندې پوهه ده ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب